قربانۍ د څرمنې مسایل درته ووایم چاله ورکول پکار دي. د قربانۍ څرمنه چې کوم دی ورور له هم شي ورکولی، پلار له هم شي ورکولی او داسې نور کسان له هم شي ورکولی. د قربانۍ څرمنه چا خرڅه کړه او هغه روپۍ ترې ورکې شوې، نو په دومره مقدار کې به دا صدقه ورکوي، دا صدقه پرې واجبه شوه. بیا به د صدقې روپۍ به چاله ورکوي. د صدقې روپۍ چې کوم دی چې کوم یو کس باندې زکات کېږي هغه به چې کوم دی دې صدقې روپۍ ورکوي، تا باندې دا بیا واجب شوله. دویم دا څرمن چاله نور شي ورکولی، نو دا سید له هم شي ورکولی، غیر سید له هم شي ورکولی، مسلمان له هم شي ورکولی، غیر مسلمان له هم شي ورکولی. خو د دې صدقې دا کمې روپۍ چې کوم دي دا ته نه بیا سید له شي ورکولی او نه بیا غیر سید له شي ورکولی، چې څوک یې بیا حقدار وي نو هغه له بیا شي ورکولی. دا چې کوم دی د امام له شي ورکولی دا کال او څرمنه شي ورکولی خو نه، نو د جومات امام له دا څرمنه شي ورکولی، خو چې مخکې ورڅه دا خبره نه شوي چې تا له موږ د اختر په میاشت کې تنخوا نه درکو او د څرمن به درکو، نو دا بیا غلطه ده، داسې نه کېږي. د دې نه علاوه چې کوم دی ته له بیا کمې څرمن پیسې هم ورکړي او دا څرمن هم ورکړي او پیسې هم ورکړي، نو دا بیا صحیح راځي. خو ته ولې په اجرت په دغه ورکړې دی دغه په دغه ورکړې، نو بیا دا جایز نه راځي. او که دا څرمن سړی په خپله استعمال کړي، څپلۍ ته جوړ کړي، درستخان ته جوړ کړي، جانماز ته جوړ کړي یا نور د صحیح ځایونو کې استعمال کړي، نو هم جایز ده، استعمالولی شي په خپله یې